چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي د شانګلې ډیپو ته کال کې چې ماته اف آی آر راولېږه آی جی خیبر پښتونخوا هغه ډیپو ته کال کې چې ماته اف آی آر راولېږه. پوینټ دا دی چې طاهر صاحب تاسو خوشحالي تاسو سلیبریشن هغه تاسو چې کوم کړی دی هغه خو تاسو یو د جذبات یو اظهار کوو خو طاهر یو پالیټکس کې پاتې کېږي یو سنجیده کس دی او تاسو په سیاست باندې د دې علاقې د تکړه تکړه خلکو نظر دی په مین روډ کې بیا په د ګاډي نه راوتل او بر 11,000 لینډ دی تاسو سره کته په سونو خلک دی ګې چاپېره کورونه دي طاهر له دا په کار و چې په مین روډ کې تاسو چې کوم ډزې کوم فایر تاسو کړی دی دا تاسو ښه کړي دي راوتي دي د هغو د زوره چې هغو هغه شی ایکسپوز کړو. تاسو دغه شي نه یېرېږئ تاسو چې کوم دا استقبال وکړو بیا هسې د خلکو هغه اعتراض هم یو حده پورې ټیک دی طاهر صاحب لکه 20-25 سال یو سړی سیاست کوي میچور سیاست کې د پالیټک کې دونه وخت پاتې شي بیا په 20-25 سال کې مطلب دا دی چې د ګریډ په یو ټرانسفارمر باندې هغه هوایي فایرینګ کوي یا ډولګیډه ډنګوي په روډ کې ګډا کوي هسې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ یعنې دا ښه کار تاسو کړی دی مطمئن یې او د انجینیر صاحب مقابلې ته راوتی دی هغه دغه پروګرامونه یا دغه تقاریر زه ګورم هغې کې هم ډېر زیات جذبات دي به سنجیدګي پکې ډېره کمه ده چې یاره تاسو خو د پولینګ سټیشن وګټئ بیا چې کوم سړي ته تاسو زورور وایئ هغه به بیا ستومانه وي زه به دا وکړم دغه څیزونه ګورئ دغې طرف ته سوچ کوئ چې یاره زموږ دا مخالفین څه کوي څونه تیاری کوي څونه پورې لګیا دي که نه په دغې تاسو غم غرض نه ساتئ. دا د کوم جنرال امیر مقام صاحب که سیاست ته راغلی دا زه ستا د کیمرې په وساطت په چیلنج سره وایم امیر مقام صاحب که سیاست ته راغلی هغه د سره د بنګلو د غټو ګاډو سیاست ته راغلی ترکول درین چې کوي که نه د دې سټنډر خو چې دغه یو انچ دی دا خراب دی په ډیزاین کې صحیح نه دی راغلی دوی خو دا نشي کولی تاسو یو کوئ که بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم زه دا وخت څاګم کې ناست یم او ډېر محترم انجینر طاهر حسین صاحب زما سره پروګرام کې مېلمه دی او یو څو خبرې اترې دي چونکې زه په موقع باندې نه او په دې کلي کې داسې اکټیویټي شي چې په هغې کې انجینر طاهر حسین صاحب چې دی نو هغه کافي د اعتراضاتو شکار شوی و هغې باندې هم خبرې اترې کوو نور د دوی چې کوم خدمات دي په هغې باندې به هم رڼا اچوو انجینر صاحب ډېر مننه د ټایم راکولو نړۍ مننه مهرباني موسم خو ډېر زیات زبردست دی ماشاءالله شاید کې دا راته ووایي چې سیاسي موسم څنګه دی صورتحال څه دی نو سیاسي موسم خو ښه دی مطلب هغه ته ویني چېرې مطلب مختلف مونږ خو زموږ خو ځانه دا عادت دی چېرې مطلب په د بل سړي په کردار باندې زه یم چې سړی اړو خبره ونه کړي خو بدقسمتۍ نه دلته داسې خلک دی چې هغو انتقامي سیاست کوي هغو مطلب د هوا هغه خبرې زیاتې کوي او په ګراونډ باندې کارکردګي د چا شته نه ګوره په ګراونډ ریالټي پکار ده صحیح موږ له پکار ده چې دلته دا خو زما همیشتن زه په هر سپیچ کې ته ګوري زه د ضلع شانګلې عوام ته دا میسج ورکوم چې وروره چې کوم پریکټیکل ورک دی په هغې باندې یقین ساتئ کوم کار تاسو ته په ځمکه ښکاري په هغې یقین ساتئ په هوا باندې دا خلک چې کومې خبرې کوي یا په سوشل میډیا باندې غلطې پروپیګنډې خورئ یا د دروغو سیاست کوي زه د دروغو د سیاست خلاف یم زما خاندان د دروغو د سیاست خلاف دی زه عملي سیاست باندې یقین ساتم او چې کوم کار په ګراونډ باندې پریکټیکل خلکو ته په نظر راځي نو زه خلکو نه هم دا میسج ورکوم چې په هغې باندې یقین ساتئ او په دغه هواګانو باندې یقین مه ساتئ دا چې څه وشو که نه لکه زه به سپیشلي د ګریډ خبره کوم شارټ کټ به راته وشو خیر دی تاسو ته هم میلمانه ناست دي چې دا تاسو چې کوم دا استقبال وکړو بیا هسې د خلکو هغه اعتراض هم یو حده پورې ټیک دی طاهر صاحب لکه 20-25 سال یو سړی سیاست کوي میچور سیاست کې د پالیټک کې دونه وخت پاتې شي بیا په 20-25 سال کې مطلب دا دی چې د ګریډ په یو ټرانسفارمر باندې هغه هوایي فایرینګ کوي یا ډولګیډه ډنګوي په روډ کې ګډا کوي هسې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ یعنې دا ښه کار تاسو کړی دی مطمئن یې ګوره جي د دې به زه تا ته یو خبره وکړم اصل کې د څوک د یو سړی دی هغه د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي د خپلې مینې اظهار کوي ما زه تا ته ستا د دې سکرین په وساطت وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله که ما دا چې کوم کراوډ راغلی او دا کم خلک راغلی په دې کې سنګل ما یو سړي ته ټلیفون کړی چې ته دې ځای له راشه نو زه به خدای بنده نه یم زه به ستا بنده یم دا خلک په خپله مینه راغلی دا په خپله محبت په یو اظهار راغلی ځکه د اګریسیشن ټیک ده دلته خو چې زه ګورم چې یو بورې سیمټ څوک غواړي
نو هغې ته بیا فیسبوک هم ډکي او د هغې نه بیا دومره غټ اډورټایزمنټ کوي چې د هغې حد نه ټیک. بل طرف ته د 1.5 ارب روپو منصوبه تاله راځي، ولې به د خوشحالۍ اظهار خلک نه کوي؟ ټیک. ولې به خلک جشن نه منوي؟ ټیک. او بیا په دې کې وجوهات دي. دا ګریسټیشن چې 20-25 سال خلک یادوي، دا ګریسټیشن چې دا متاثره شوی دی د چا د لاسه؟ د دې خلکو د لاسه چې په دې باندې سټې اډز راغستې دي. 10 سال مخکې 12 سال مخکې یو پروجیکټ امیر مقام صاحب یو هڅه کړې وه، کوشش یې کړی و، منظوري یې کړې وه، فیزیبیلیټي د هغې شوې وه او په دغه کې راغلی و، پی ایچ ډي پي کې راغلی و، شامل و. هغه سکیم زما تیار سکیم، زما منظور شوی سکیم، هغه د دې ځای نه لاړ او هغه ګریډ، هغه پیسې چې کوم کله عمران خان پرایم منسټر جوړ شو او په صوبه کې هم د دوی حکومت و، دوی زموږ دا ګریډ ویوړ او د دې ګریډ پیسې چې د هغې په ثوابۍ کې ولګولې. آیا د دې خلکو نه تپوس نه و پکار؟ ټیک. دا خلک مخامخ کول نه دي پکار چې څوک د دې قام د ترقۍ دشمني کوي، څوک د دې قام د خوشحالۍ مخالفت کوي؟ دا خو ټیک ده، تا درخواست ورکو، بل چا ورکو، اینی هاو هر څوک چې و، خو بیا خو هغه له پکار دا و چې یاره هغه په خپله کړی وی که نه. که د پاور خبر راشي، مرکزي حکومت خبر راشي، نو پرایم منسټر د دوی تېر شوی، پکار دا وه چې ته ما د کار وباسي، چې یاره ته دا کار مه کوه او ستا د لاسې دې قوم ته خیر میلاو نه شي، ښېګړه دې ونه شي، نو بیا خو په تا کې د ایبیلیټي پکار ده چې کار ته وکړې که نه. پخپله وکړي. ټیک. نو چې ته په خپله نه شي کولی او ما ترې وباسي، صحیح. نو دې قوم له ته څه میسج ورکوي؟ دې ګریډ سټیشن کې دا زموږ قام چې کوم دی دا ډېر زیات ذلیله شوی دی او دو پری پلان د دو ګوره دو په دې باندې خفه وو چې دا ګریډ سټیشن دې ونه شي، ځکه د تحصیل مخکې یو 2-3 پوړۍ دي، هغه پوړۍ زما په خیال وزګارې شوي چې کم از کم 2-3 میاشتې بعد د بجلۍ په باره کې د لو ولټیج باره کې به څوک احتجاج لپاره نه راوځي. یعنې 2-3 میاشتو کې به دا ستا مطلب دا دی چې دا ګریډ سټیشن به تیار شي؟ دا به بالکل تیار شي. زمونږ 3-4 ټاورې پاتې دي، په هغې باندې کار شروع دی. یو هغه ټاور باندې یو میاشت ټاورو کې چې کومه مسله وه او هغې کې هم دا اعتراض کېده چې ستاسو خپل ملګري په هغې کې رکاوټ دی، هغه تاسو هغه مسله تاسو کلیر کړې ده؟ هغې کې زمونږ خپل ملګري رکاوټ نه، اوس دې ځای کې هم تا پوینټ ریز کو، نو زه به تا ته وایم چې کومو خلکو د دې د بجلۍ خلاف به احتجاجونه کول، د لو ولټیج خلاف به احتجاجونه کول، یا دلته زمونږ اصلاحي کمیټي ده یا نورې کمیټیانې دي، کوم سړی راغلی او د دې ګریډ په ځمکه کې جرګه کړله، دا مسله دا ګریډ سټیشن چې دی دا یوازې د امیر مقام صاحب دی که دا د ټول قام دی؟ دې مخالفینو دا خلکو ته شو کولی چې دا خو دو کار دی، دو به یې کوي، جرګه به هم دو کوي، شر به هم دو کوي. موږ هم د قام له زموږ د علاقې له انجینیر امیر مقام صاحب د 1.5 ارب روپو ګریډ سټیشن راوړو. بیا زما والد صاحب په دې کې جرګې کړلي، افغانونه ټول زموږ سر له راغلي دي چې د چا په ځمکه کې ټاور لګېده یا ورته انجینیر تللی سر ویل، هغه موږ پسې راغلی شر له. ټیک. چې زه ځان وژنم، زه تا نه هم خفه کېږم. چیلنجز ډېر مطلب دې کې ډېر چیلنجز موږ فیس کړي. صحیح. دا ګریډ سټیشن دا داسې اسان نه و چې د خلکو چېرې دا بس د خولې نه ووته او بس دغه ځای کې دا تیار شو. صحیح. پوینټ دا دی چې طاهر صاحب ستاسو خوشحالي، ستاسو سلیبریشن هغه تاسو چې کوم کړی دی هغه خو تاسو یو د جذباتو یو اظهار کوو، خو طاهر یو پالیټکس کې پاتې کېږي، یو سنجیده کس دی او ستاسو په سیاست باندې د دې علاقې د تکړه تکړه خلکو نظر دی. په مین روډ کې بیا په د ګاډي نه راوتل او بر 11,000 لینډ دی، ستاسو سره کته په سوونو خلک دی، ګېڅ چاپېره کورونه دي. طاهر له دا په کار و چې په مین روډ کې تاسو چې کوم ډزې کوم فایر تاسو کړی دی دا تاسو ښه کړي دي؟ ګوره جي د هغې بالکل قانون، زه په دې یو خبره خوشحاله یم چې کم از کم ټیک ده، بعضې خلک خو به وایي چې موږ غټه توره وکړه، په ده باندې موږ اف آی آر وکړو. زه به ذات خود ما ایسو صاحب ته ټلیفون کړلی چې ایسو صاحب قانون زما دپاره، یو غریب سړي دپاره، یو عام سړي دپاره دا یو شان ته کې پکار دی. صحیح ده، په دې باندې زما اعتراض نشته. صحیح. زه په هغې باندې د هغه شکریه ادا کوم، د ایسو صاحب شکریه ادا کوم، ډي ایس پي صاحب شکریه ادا کوم، ډي پي او صاحب شکریه ادا کوم. خو یوه ګیله مې ضرور شته چې په دومره لکه که د دې نه مخکې په دې تحصیل پورن کې جشن نه شي، ټیک، ډزې نه شي، ټیک، خلکو مطلب دا دی خوشحالي نه یې منو کړي، ما جرم کړلی، زه بالکل جرم منم خپل، ټیک. خو بیا په دومره خبره کې په دې موقع باندې که فرض کا د پولیس ډپارټمنټ د اف آی آر کولی، دوی له پکار دا وه چې دوی ورته ویلی چې اف آی آر مه کوه. د هغې کې زما په دغه اف آی آر کې د وزیر اعلی انوالمنټ، د آی جي انوالمنټ، دا لکه په دې خبره باندې او کم از کم زما زړه ته د دې خلکو نه یو ګیله ده چې یاره تاسو د قام د ښېګړې مخالفت ولې کوئ
او تاسو په داسې موقع باندې که فرض کړه دا موږ کره واده وي ما ډزې یعنی کړی دی. روایتي فایر نه خو سټریم ته تللی دي دا به بالکل ښه آن د ریکارډ ښه په دغه باندې ثبوت سره سی ایم په دې کې انوالو ډي پی او ته پرسنلي سی ایم څومره غټ عہده ده او څومره غټه کرسۍ ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي د شانګلې ډي پی او ته کال کې چې ما ته اف آی آر راولېږه آی جی خیبر پښتونخوا هغه ډي پی او ته کال کې چې ما ته اف آی آر راولېږه. ټیک نو دا مطلب دا خو داسې نه وه چې مطلب موږ کره خادي و ما ډزې کړلي یا نورو خلکو ډزې کړلي یا فرض کا دلته د بل چا څه مسله وه یا موږ په چا ډز کړلی یا مثال په طور چاته موږ نقصان رسولی خو د دې قوم په خوشحالۍ ما ځان خوشحاله کړلی زه بالکل نن هم دا جرم ما کړلی سبا هم دا جرم کوم زه د دې قوم په خوشحالۍ به خوشحالېږم په خفګان به یې خفه کېږم او کم خلک چې په دې باندې خفه دي چې یاره دا ګریجویشن نو ترقي ګوره زه ته وایم امیر مقام صاحب نه علاوه په دې ضلع کې بل چا د ترقۍ کار کړی نه دی. که ته وګورې ستا د ورلډ بینک څومره پروجیکټس چې دي 250 کیلومیټر تاله امیر مقام صاحب راوړي دا پی ټي آی والا لیډرشپ دا په ګنډاپور صاحب پسې تللی چې دا کینسل کا ولې چې په دې باندې دا کارونه د امیر مقام صاحب د لاسه وشي دا خو به ډېر غټ کار د هغه د لاسه وشي خلک به ترې مطمئن شي موږ له به بیا اوږد څوک راکوي دا ګریجویشن چې د دې مخالفت دو ولې کړلی چې دا د امیر مقام صاحب د لاسه کېږي دا دې ونشي نو چې د هغه د لاسه نه کېږي ما ورته سمپل خبره وکړه چې یو کار ایبیلیټي په دو کې نه وي نو بل دې ترې نه وباسي که نه. یعنی تاسو ځان په دې جرم کې شریک نه ګڼئ چې یاره دا کم کار هغوی کوي دا تاسو نه کوئ چې یاره دا شنګله کې خو ټول دا سیسټم روان دی چې یاره ته کار مه کوه دا به زه کومه د چا چې څونه وس رسي څونه اپروچ رسي نو هغه کوشش کوي چې یاره بل سړی کار ته نه پرېږدي تاسو دې نه مستثنا یې. موږ بالکل د دې نه مستثنا یو موږ ویو چې د ضلعې په خاوره هر چا سره پاور دی هغه د خپل پاور استعمال کړي هغه د قوم له ترقي راوړي خوشحالي دې راوړي په موږ باندې په ثبوت سره یو سړی دا نشي ثابت کولی چې موږ د یو کار مخالفت کړی چې دا کار دې ونشي دا دې ونشي موږ ویو هر سړي له دې مطلب د هغه د خپل پاور استعمال کړي هغه د کار راوړي خوشحالي دې راوړي ترقي دې راوړي خو دا میسج ورکوو چې بهی یو سړی کار راوړي هغه د کار نه مه وباسئ. ټیک ډېر مننه طاهر صاحب اخري یو تپوس کوم بیا یو څو ویډیوګانې مې د نظر نه تېرې شوې فواد علي نور یو سړی راوتی دی شاید چې تاسو به ګورئ یا به نه تاسو به نه یې کتلې که څه ویل غواړئ اول ستاسو نه اجازت اخلم او د انجینر صاحب مقابلې ته راوتی دی هغه د هغه پروګرامونه یا د هغه تقاریر زه ګورم هغې کې هم ډېر زیات جذبات دي به سنجیدګي پکې ډېره کمه ده چې یاره تاسو که د پولینګ سټیشن وګټئ بیا چې کوم سړي ته تاسو زورور وایئ هغه به بیا ستومانه وي زه به دا وکړم دا وکړم دا وکړم دغه څیزونه ګورئ دغې طرف ته سوچ کوئ چې یاره زموږ دا مخالفین څه کوي څونه تیاری کوي څونه پورې لګیا دي که نه په دغې تاسو غم غرض نه ساتئ. دغه کس خو زه نه پېژنم چې دا څوک دی څوک نه دی ټیک ده خو زه به دا ووایم چې یاره د ضلع شانګلې چې مطلب زه ټولې پی ټي آی ته دا ویم چې تاسو جدا جدا ځان له یو فارم راوالی که داسې کېدی شي ټیک ده د چا شوق یا خپل شوق دې پوره کړي د ضلع شانګلې خلک چې دی دا به په تشو بادولو ووټ نه ورکوي ټیک دا به په ترقۍ باندې ووټ ورکوي دا به په خوشحالۍ باندې ووټ ورکوي دا به په ګراوند ریالټي باندې ووټ ورکوي ټیک دا به د پلاستیک په ټانکۍ او دا پلاستیک کلچر دا راته هم ویم چې انجینیر صاحب هم دا اراده کړې ده زمونږ هم دا میشن دی چې د پلاستیک پیپ دا نوم چې دا به موږ د ضلع شانګلې نه ختمو انشاءالله تعالی او د پلاستیک ټانکۍ انشاءالله موږ غټ غټ سکیمونه چې کوم دي د هغې باندې هم زموږ کوشش روان دی چې کوم سټیل پایپ دی ټیک شوه چې کوم مستقل چې بیا د خلک ګرځي نه په یو پسې په بل پسې ما له پیپ راکړو دغه ځای کې ګونجوی پیپ مې پکار دی او دوه مې پکار دی او درې مې پکار دی دا کلچر به موږ ختمو دا خلک دا چې کوم د پرسنل کارونه دي دا کلچر ختمول غواړي اجتماعي سوچ پکار دی او اجتماعي کارونه پکار دي اجتماعي چې کوم نه زما د خبرې مقصد هم دا دی چې کوم سکیم دی هغه اجتماعي دی ټیک شو هغې ته د ټول قام نه د کلي ته فایده ده محلې ته فایده ده یو یونین کونسل ته فایده ده یو پوره کلي ته فایده ده انشاءالله ترجیحي بنیادو باندې به هغه کارونه کوو دا نه چې یو سړی دی مطلب ذاتي طور هغه د محتاج شي هغه فرض کا او دا چې کوم د پی ټي آی والا دا ټانکۍ ورکوي یا فرض کا دغه سولر والا قصه چې ده ټیک شوه دا سدید الرحمن چې دی د خپل 32 کروڑ روپۍ فنډ نه دی خرڅ کړی دا کوم خلک دا کوم د ټیکدارانو نومونه چې تا اخلي دې ټیکدارانو د بیې د دغو فنډ اخیستی دی ټیک هغه فنډ دو اوس دا چې کوم ځوانان راوتي دي د تحریک احتساب والا د دغه تحریک احتساب په زور باندې دو لږ لږه هغه مخې ته ځان شو کوي چې بهی موږ دا شی دغه کوو پته ورته ولګېده زه تاته وایم د اچر ټاپ روډ چې ته ګورې په سوشل میډیا باندې شوکت یوسفزۍ دا په 2013 کې شوکت یوسفزۍ ټنډر کړی دی نن څه دی 2026 آیا زه د پی ټي آی نه تپوس کوم
او د شانګلې د خلکو ته هم دا میسج وړاندې کوم چې په 2013 کې شوکت یوسفزۍ د اچر ټاپ روډ منظور کړی دی، هغه نن په 2026 کې به دې ترکول ولې اړوي؟ دا ولې؟ دا ځکه چې دا تحریک احتساب به تعیني چې هغه هلکان راوتي دي، ځوانان راوتي دي، د هغو د زوره چې هغو هغه شی ایکسپوز کړو. تاسو دغه شي نه یریږئ؟ بالکل ترې نه یېرېږو. د امیر مقام صاحب احتساب شوی دی، موږ احتساب ته بالکل تیار یو او موږ په خولې نه یو تیار چې ستا د کیمرې په وساطت موږ تا ته ویو چې موږ احتساب ته تیار یو. زه د دې خلکو بیانونه ګورم، دا خو بیا به ګز وي دا دی او میدان دا دی. د امیر مقام صاحب احتساب د عمران خان چې پرایم منسټر په هغه ټایم کې شوی دی. امیر مقام صاحب سره د جلسو حساب کتاب شوی دی، د جلسو د کورسو حساب شوی دی، زمونږ د ډیرو د بنګلو ټایلونه ناپشي دي. او زه دا هم یو میسج ورکوم چې کوم خلک دغه کوي، زه چا پسې خبرې کول نه غواړم. خو دلته داسې خلک ماته معلوم دی چې هغه تا ته زه په ریکارډ سره اوس وایم ته لاړ شه، نن هم لاړ شه، د هغه به په خپل کلي کې 4 کناله ځمکه نه وي او هغه نن په غټو غټو ګاډو کې ګرځي. دا د کوم ځای نه راغلی؟ امیر مقام صاحب که سیاست ته راغلی، دا زه ستا د کیمرې په وساطت په چیلنج سره وایم، امیر مقام صاحب که سیاست ته راغلی هغه د سره د بنګلو د غټو ګاډو سیاست ته راغلی. امیر مقام صاحب په سیاست کې دا پیداوار نه دی کړی. سیاست نه مخکې تاسو دا ویل غواړئ چې دغه سره د هر څه وو، د هغه سره کاروبار وو، د هغه سره دغه ډېرې که هغه د پېښور کور ته ګورې هغه د سیاست نه د 2002 نه مخکې دغه سره وو. که ته د هغه د سنګوټې دیره ګورې دا د 2002 نه هغه 2002 کې ممبر جوړ شوی دی، د 2002 نه دا بنګله او دا کور دغه سره وو. که ته دا د موږ چې دلته ناست یو دا دیره په هغه وخت کې موږ په خره قشر جوړه کړله په 1993 کې. 1993 کې هغه سیاست نه کوو. دا چې څومره دیره ده ته یې په ریکارډ راواخله، دا د سیاست نه مخکې هغه جوړه کړله. که ته د اسلام آباد کور والي هغه د سیاست نه مخکې هغه سره و. نو زه دا وایم دې خلکو ته چې تاسو چې کومه شوبازي کوئ، تاسو خلکو له دا میسج کوئ چې تاسو څومره زیاته غلا کړله. نو دا دغه خبرې موږ چا پسې د کردار دغه خبرې نه کوو، د چا د کردار او د دې موږ به ګراوند ریالټي چې څومره دلته په شانګله کې ترقیاتي سکیمونه شوي دي، کارونه شوي دي، هغه امیر مقام صاحب کړلي. او موږ سره به یو سړی مقابله کوي، د کنځلو مقابله د هیچا سره نه کوو، د کنځلو جواب د چا نه ورکوو. وروره یو سړی کنځل کوي دي. او دویمه خبره دا ده دا کوم خلک چې امیر مقام صاحب نوم اخلي دا د ځان مشهورتیا دپاره دا کار کوي چې هغو چې ځان مشهوروي نو هغو به د امیر مقام صاحب نوم خامخا لي، هغو به هغه پسې خبرې کوي. دا زموږ دپاره هېڅ قسم معنی نه لري چې شوه امیر مقام صاحب چې دی هغه یو برنډ دی، هغه د ملک په لیول سیاست کوي، د صوبې په لیول سیاست کوي. الحمدلله الله تعالی ولې عزت ورکړی دی، د شانګلې قام چې دی هغه سره مینه ساتي، محبت ساتي او موږ هغه خپل محسن حسابو. نو دا خلک که فرض کا امیر مقام صاحب نوم اخلي، د دې نه زه د ټول شانګلې ته دا وایم چې امیر مقام صاحب د ملک په سطح لیډر دی او دا خلک د هغه نوم ولې ځان ته مخامخ کوي چې آیا زه مشهور شم، چې زه هم داسې یو سړی یم چې امیر مقام صاحب ته مثال په توګه د هغه د مقابلې څوک نشته دا ویل غواړي؟ بالکل نشتی. کارونو په لحاظ ته وګوره، موږ سره به یو سړی مقابله کوي خو په کار به کې دا خو جنګ نه دی که نه، غوبل خو نه دی چې موږ چاله پر زول ورځو. خو دا فیصله به په څه کېږي، عوام به فیصله په څه کوي؟ په کارکردګۍ. کارکردګي دغه خلکو شته نه په دې ګراوند باندې. تا ته زه وایم چې څومره د شانګلې نه ارد ګرد ته ګرځې ګرد چاپېره بوټ ټو پورن ته وګوره، امیر مقام صاحب کار شروع دی، منظوري کړی دی ورلډ بینک نه. مخوزو ته لاړ شه، چوګا ټو کوسپا دا تاسو دا چې کوم خبره تاسو وچېړله انټرویو ډېره اوږده شوه، نو د دې روډ د دې کار نه مطمئن یې دا چې کومې دا ویډیوګانې راځي او دا کومې اوس دا تا بله خبره وکړه. ټیک ده، دې کې زه تا ته اوس یو خبره کوم. ګوره چې کومه د هغې بالکل په هغې باندې زمونږ هم اعتراض دی، مونږ تلي وو خو خلکو له مونږ دا ویلي دي چې بهی هر سړی دی خپل کور په مخ کې د چا کار روان دی، په کار دا ده چې هغه کار نګراني وکړي او ولاړ شي هغه وګوري. خو د دې صوبایي حکومت نه اهلی ته ګوره چې دوی چې دا بقړې وباسي او چغې وباسي چې دا د محمود خان سکیمونه دي او دا زمونږ دي او دا مونږ کړي دي او دا فلاني کړي دي. کله چې دا منظور شوي دي او اوس چې په دې باندې کار شروع دی، د دې د ترکول دي 1 انچه. صحیح. دوی ته زه چیلنج ورکوم که نه چې دا 3 انچي کوي. تاسو سره نن په صوبه کې پاور دی او تاسو دا حسابوئ چې دا حکومت زمونږ دی او دا پروجیکټونه زمونږ دي، خو تاسو دا ترکول 3 انچي کوي که نه. د دې سټنډرډ خو چې دی هغه 1 انچه دی، دا خراب دی، په ډیزاین کې صحیح نه دی راغلی. دوی خو دا نشي کولی. تاسو یو کوئ که نه صوبه کې نن ګوره حکومت د چا دی؟ پی ټي آی دی که نه. دا پروجیکټونه چې دي دا په نگران سیټ اپ کې راغلي. صحیح. ټیک شوه. په هغه ټایم کې پی ډي ایم حکومت او محمد علي شاه سین ډبلیو وزیر و، امیر مقام صاحب دا راوړي دي، خو نن هغه اختیار په صوبه کې د امیر مقام صاحب سره نشتی
چې هغه مثال په تور دې کې مطلب چینجینګ نشي کېدی دا ویل د غواړم دې چینجز وکړي چینجز پکې ولې نشي کېدی صوبې کولی شي او چا سره چې پاور دی هغه یې کولی شي وفاقي نشي کولی وفاق یې نشي کولی ها نو دوی له پکار نه ده چې دا زما ستا دا روډ چې دا یوازې د امیر مقام صاحب دی د دوی دا شوق دی چې دا روډ چې دی دا دې وشي دا دې داسې خراب شي بیا خو موږ کوشش کوو امیر مقام صاحب پکې هم لګیا دی چیف سیکرټري سره هم خبره کړې ده نور هم موږ کوشش دی چې دا تارکول چې کوم دی 1 انچ دی دا په ډیزاین کې د دوی سره په ډرین کې دا داسې راغلي دي صحیح چې دا 2 انچ شي خو دا د دوی نااهلي ده صحیح ده ډېره مننه سر ثانک یو ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې خپل کور بچو په الله ته ورکړي اجازه ته ګورئ همدم ټي وي د الله په امان